السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر خان او نن د امیر صاحب رئیس وروره افطاری له امیر صاحب دی خوا له ګورو السلام علیکم. تاسو خوا زه ودسي السلام علیکم ورونو صحیحګانو ښه صحت مو ښه دی هلکه سړی خو داسې خاندي هندوانې ته ناست سور کې دی ماشاءالله. څنګه یې نو یاره دا ګوهر دی زما د بچپن ملګری ورسره بیا د هغه نور ملګري دي. مونږ خو افطاري شروع کړې ده د بټخیله اډه کې. اوس هم زموږ ملګري قربان صلاحالدین به نورم یاران دوستان ټول ولاړ یې هلته. خو د امیر صاحب راته ډېر ګران دی دوی چې یاره داسې افطارۍ څه پروګرام جوړو د سیند په غاړه نو وایي ځې به راسره مې بلکل تاویدار نو سټوریز مې هم جوړ کړه په دې پیج باندې چلیږي. خو کم خوند چې په کلي کې او بیا خاص کر د سیند په غاړه د افطارۍ دا په دنیا کې په یو ځای کې هم نشته. بل دا دلته خلوص ډېر دی، مینه ډېره زیاته ده. بهر هم روژې ډېرې زیاتې تېرې کړې دي ځان ځلي وروره. دلته چې کوم دی زموږ په دې خلکو کې په دې پښتنو کې ډېر زیات خلوص دی، ډېر زیاته مینه ده پکې. نو ډېره مننه. ما کوم ملګري که مسافري نو هغو ته به د کلي د افطاري وښوي زاړه زاړه یادونه. هر مسافر ما ته پته ده، هر ملګري خامخا به راغلي د خپلو ملګرو سره دې سیند په غاړه باندې به یې روژه ماتې کړي. وعلیکم السلام ټول ملګري سلامونه کوي. جزاک الله خیر. او دا زه تاسو ته افطاري م ښیم. مانګونو ته ټیم لږ دی. سبحان الله. امیر صاحب بانګ به څوک وایي؟ امیر صاحب بانګ به واورو که څه پروګرام دی؟ ټایم خو وزن شوی وي بانګ او دغه دی شل منټه. دا ملګری وایي چې کال مې رونه په نهاره خېټه خبرې نه کېږي. ډېره مننه. سجاد مومن صاحب زموږ سره دی، ګران مشر ګران رور د دوبۍ نه. وعلیکم السلام. سجاد بھائی څنګه الله خیر دی؟ روره الله دې کلي ته راولي چې داسې افطاري د باندې وکړو. کوم چې دا ملګري دي که نه زمونږ یو خو زمونږ دریای سوات دی ته وګوره. دا خو موږ له دوبۍ کې ښه چکر را کړی، خو داسې وي او ستا په دوبۍ کې چېرته د سجاد بھائی نور چې هم څونه ملګري دي سلامونه رالیږي. رضا عباس صاحب زموږ سره دوبۍ نه تر خپل وسه ولس تې را بیدار کړو طاهر خان. منم هر اغیار خو دې په دار کړو طاهر خان. ډېره مننه. ډېر ښکلی غزل دی رور لیکلی دی ډېر وخت نه. الله دې ښه دوا ساته. خوشحاله شئ. رحمان وایي چې مونږ ایله د مازدیګر لمونځ وکړو. الله دې آباد لره وروره. سجاد بھائی په کال چې لږ درته د کلي د مازدیګرۍ وکړو. جی غفور وایي چې دا کوم ځای دی؟ نو دا د چکدرۍ پول هغه د شاته ښکاري او دا مونږ ناست یو پول څوکی نور ملګري راغله هغه هم روټۍ راوړې. I miss you so much پاکستان. بلکل پاکستان د مس کولو دی. پاکستان د الله تعالی د طرف نه په مونږ باندې یو لوی احسان دی چې داسې وطن یې راکړی، مونږ ښکلی وطن یې راکړی. مونږ په دې باندې شکر وباسو او د دې وطن خیال به ساتو. علین ملګري سلامونه کوي. وعلیکم السلام. اذان شوی دی سجاد بھائی؟ بس اذان ته زما خیال دی مین به پاتې دي، خو دلته اذان پته لګي هم نه. نو ګورو به کور ته به رینګ کوو، دا ځای نه به کنفرمیشن اخلو. سلام دی بھائی څنګه روژه څنګه؟ روژه ډېره ښه روانه ماشاءالله. زمونږ دسترخوان تیار شو، دا وګوره. دسترخوان وایي چې یار دا وزن دې کم کړه. بلکل د دې خبرې سره احساس دی وروره. ما په دې روژه کې به یې کم کړو، خو په دې روژه کې هم راته ګرانه شوه ډېره. انشاءالله دا ګیله به دې په ځای کوم د خیره ډېر زر. السلام علیکم طاهر بھائی فرام USA. لږ دا وطن خو راته وښایه یار وروره. دا ستا وطن، دا زړې مازدیګرۍ وینه، بیا زمونږ د دریای سوات وینه، او بیا زمونږ د خړ پړ پښتانه وینه وروره.
او بیا زمونږ د پښتنو دا ښایسته افطاري وي نه. نو که تاسو یې صحیح کې او که څوک ملګري یو کې د دنیا په هر ګوټ کې او زه تاسو له ګارنټي در کوم چې دغه خوند به تاسو صرف په پاکستان کې ملويږي دا بهر نه ملويږي او که په غلطه یې من راته وایي بانګونه وې امیر صاحب ماشاءالله کجوره دا درا لرو او موږ بسم الله کو الله تعالی دې زموږ ورونه معاف کړي او الله تعالی زموږ ټول عبادتونه قبول کړي د خیر سره روزي دي تراویح دي منځونه دي زما دعاګانې سره دي خاص کر خپل مسافرونو د پراله مجره دا علاقه او دوخم د خپل کله او دوخم چې خوشاله شي نو بانګونه ویلي د خپل درخان او د ټول ملګرو لور کې اجازه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.